سلامونه ملګرو د اډیاله جیل سابقه سپرډنټ گرفتار شوی دی. په هغه باندې الزام دا لګېدلی دی چې د عمران خان لا د بهر معلومات د ورکول په جیل کې. عمران خان ته چې څومره هم معلومات د بهر نه ملو شوي دي هغه دغه سابقه چې کوم د جیل سپرډنټ دی د به ورکول په هغه باندې دا غټ الزام لګېدلی چې په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. بل زموږ د ملک چې کوم ریاستي ایوارډز دي جي هغه داسې د حکومت چې کوم دی داسې خلک هغې دپاره سلیکټ کړي دي چې کومو خلکو پی ټي آی سره ظلم کړی دی، کومو خلکو پی ټي آی رانیولې ده، نو هغه خلکو له به دغه ایوارډونه ملاویږي جي. مکمل تفصیل در سره دغې حوالې سره هم شریکوم. خو ټول لومبی چې کوم غټ اپډیټ دی په هغې باندې خبره کوو ځکه د اډیاله جیل چې کوم سپرډنټ صاحب دی هغه گرفتار شوی دی او په هغه باندې چې کوم الزامات لګېدلي په هغې باندې خبره کوو جي. اډیاله جیل سابقه سپرډنټ صاحب گرفتار شوی دی او الزامات پې دا لګېدلي دي چې د عمران خان سهولتکاري کړې ده او عمران خان ته خبرونه رسولي دي جي. عمران خان چې په جیل کې و نو د هغه به د هر څه نه خبرېدو، اوس هم په جیل کې دی خو دغه سابقه چې کوم سپرډنټ وی دی چې څه ټایم د جیل سپرډنټ نو عمران خان به د هر څه نه خبرېدو. جنرال فیض حمید گرفتاری نه پس دا بله غټه گرفتاری مخې ته راغلې ده. سکیورټي ادارو چې کوم دی سپرډنټ جیل په خپل تحویل کې ایشتلی دی. د عمران خان تصویر یا نور چې کوم لیک شوي جیل نه څه خبرې به لیک کېدی یا تصویر لیک شوی د هغې الزامات هم په دغه سپرډنټ اف جیل چې کوم دی لګېدلي دي. اوس پر دې ټول هر څه انویسټیګیشن کېږي چې آیا په حقیقت کې د عمران خان سره سهولتکاري د عمران خان ته ورکړې وه، کپتان ته به د بهر معلومات د ورکولو دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي ځکه په دې باندې اوس انویسټیګیشن چې کوم دی شروع شوي دي جي. دې کې حقیقت شته او که نه دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. خو ماله مشکله غوندې ښکاري چې دې کې څه حقیقت وي ځکه اډیاله جیل کې خو داسې سټاف به چې سټارټ کې به د رک هم نشو والی د په هر مومنټ په د هغوی نظر و. اوس ایوارډونو باندې خبره کوو. ریاستي ایوارډونه حکومت چې کوم ورکول غواړي نو هغې لپاره داسې کسان سره کړي دي چې چا پی ټي آی سره ظلم کړی دی. یو ایوارډ چې کوم دی ډي سي اسلام آباد ته به ورکوي. دغه ډي سي چې کومو د پی ټي آی خلاف د 3 MP او چې کومو ناجایز جاري کړی وي چې بیا په هغې باندې جسټس بابر ستار صاحب ایکشن هم ایښتلی و چې ته ولې مطلب 3 MP او بار بار جاري کې دلې هغه ټایم نوټس هم جاري کړی و چې ته عدالت له پیش شه، موږ ته منې کوو چې ته 3 MP مه جاري کوو او ته د ځانه 3 MP چې کوم دی د پی ټي آی چې کوم کسان دي د هغوی ګرفتاریان الیکشن نه مخکې تاسو به کتل کله به یو سړی رونیولی شو کله بل سړی نو هغه به ډي سي اسلام آباد چې کوم د هغوی خلاف 3 MP جاري کوله جي. اوس بل ایوارډ دله به هم ایوارډ میلاویږي. بل ایوارډ هغه کس ته ورکوي چې ویلو چې پی ټي آی نه چې کومه ګړۍ وه هغه ما ایښتلی وه، یو ایوارډ خو به هغه له میلاویږي. او دریم ایوارډ چې کوم دی هغه د زرداري او ډېر خاص سړی دی اسد مجید نوم دی، دریم ایوارډ به هغه له میلاویږي. دا درې غټ ایوارډونه ریاستي ایوارډز دي چې دا به دغه دریو کسانو ته میلاویږي. یو ډي سي اسلام آباد دی، یو د زرداري خپل قریبي اشنار چې دغه دریو کسانو له به دا ایوارډز چې کوم دی د حکومت د طرفې میلاویږي. نو سایه تاسو وایئ چې دا ایوارډز دوی له ورکولو پکار دی که نه؟ او بل چې کوم د بریکینګ نیوز بل غټ بریکینګ نیوز د اډیاله جیل چې کوم سپرډنټ اف جیل چې ګرفتار شوی دی په هغه باندې چې کوم الزامات دي دې حوالې سره تاسو سره لرئ په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه جي. والسلام.